په مروتو کې اسسټنټ کمشنر یو دکاندار والي دی، ګریواني ملشلي ولیدي او ډېر به انتخاب والي دی. خبره وي اخیره روژه ده، د خلکو دماغ کار نه کوي، چا سره به ډېر په زول چیړ چاړ نه کوي. مروتو کې اسسټنټ کمشنر یو دکاندار له ورغلی دی، نغنامه به یې چې کول یا وغیره بل څه به یې چې کوله، بس خبره دکاندار به کمزور و، دوی به لږ زورور ورغلی وي، دکاندار به غریب و، نو دا به چې کوم دی خبره وي خبرې به سره تیزې کړې وي، نغه مو سره تیزې کړې دي، نو بس کوم دی خبره لګه ګډه وډه شوې د دکاندار پرېښې دي، چې دکاندار پرېښې دي نور دکانداران هم راغلي د هغوی هم ورته جوړ غوسه کېده، نو بس خبره هغه اسسټنټ کمشنر یې سم برابر کړی دی. بیا د پولیسانو خلاص کړی دی، خو چې هغوی د خلاصونه به دغه ګریوان ویوان کپړې مپړې هر څه یې ورته تستالن کړو، ښه برابر یې چې کوم دی والی دی. نو زه خو وایم داسې کول نه پکار ځکه چې اسسټنټ کمشنر هم یو انسان دی، خو بس پښتانه دي یاره دماغ کار نه کوي، خیر روژه ده بیا چې لږه خبره وي لږه سیوا ورته وایه نو بس بیا دې راګیروي. زما څخه خیره روژې ختمې شوې، اوس په پښتنو قضیې راشي، یعنې والله چې نوې نوې قصې په یو روژه کې ولیدې.